خپل مطلب دپاره چې کوم دی ته ودرېده. موږ ته د مریض چې کوم دی د تکلیف بلکل احساس شته دی. موږ دغه د ګېډې دوګېدو دا خبره چې کوم دی خپله ریکارډ کړو دا د ګورمنټ ته واستوو، ځکه چې د دې نه مخکې چې کوم دی زموږ کې پي ډي سي جوړه شوه. په دې پي ډي سي کې ټول چې کوم دی ټول اسوسییشن و هغه شامل شو او دغه اسوسییشن هر یو اسوسییشن انډیویجولي په هره مسله باندې چې کوم دی کار کړی دی، جدا جدا یې کار کړی دی. موږ دا نه وایو چې یو اسوسییشن چې کوم دی ډاکټرانو دپاره کار کړی، ټول اسوسییشن چې کوم دی ډاکټرانو دپاره کار کړی دی. خو داسې مسایل یې دې حد ته ورسوله چې موږ چې کوم دی انډیویجولي هغه مسلې نه شوې حل کولی. زموږ مشران په خپلو کې کېناسته او داسې فیصله یې وکړه چې دا ټول اسوسییشن را یوځای شي او انډر امبریلا کې پي ډي سي چې کوم دی موږ به کار شروع څنګه چې موږ پښتانه یو، څنګه چې زموږ دستور دی، قانون دی زموږ چې کوم دی اوله مسلې نه چې کوم دی جرګې باندې ورځو، د مسلې حل دپاره چې کوم دی جرګه کوو. داریک سټرایکونه موږ نه کوو، نه چې کوم دی حتی موږ رسېدلي تاسو ته به یو یو لفظ چې کوم دی پته ولګي چې یاره موږ یې څومره ځپولي یو دې خلکو. موږ لاړو سکریټریټ ته، هلته ورته چې کوم دی سهار نه د 8 بجو نه چې کوم دی په جرګه باندې کېناستو او دا مسله مو ته مخکې نه بیان کړي وو، 10 پیره مو ته کاغذونه جمع کړي وو. دغه کاغذونه به رانیسو، ډسبین ته به ویشته، چا بې عمل نه کوو. د 300 نه زیات کسان چې کوم دی په سکریټریټ کې د جرګې په شکل کې کېناسته. نو که دښمن هم راځي، پردی هم ستا کور ته راځي، نو خلک ورسره چې کوم دی خامخه کښېني، اوبه وله ورکوي، چای وله ورکوي، خبره ورسره چې کوم دی کوي. موږ د کلاس 4 پورې کس چې کوم دی راونه لېږو، زموږ سره هیلث سکرټري خو پرېږده، کلاس 4 پورې چې کوم دی کس زموږ سره کېناست چې زموږ خبرې واوري. حكام حكومة حكام حكومة حكام حكومة شيم 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 د دې هدف پورې چې موږ ماښام شو نو زموږ باندې بجلي بنده کړه، زموږ باندې اوبه بندې کړي. دا ډاکټرانو باندې دا کار کړی دی. په عامو خلکو خو پرېږده، دا تعلیم یافته خلک چې کوم د قوم مضبوط خلک دي، کوم د قوم قابلترین خلک دي، په هغې باندې داسې شیزونه شروع کړه. هغې نه بعد زموږ مشرانو فیصله وکړه چې یو ورځ به بهر اسپتال کې چې کوم دی موږ اوپیډي بندو، هغه هم د دې مریضانو دپاره چې یاره دې خلک زموږ سره کښېني، زموږ د مسایل حل کړي چې د دې مریضانو ښه وشي. اوس هم زموږ بهر اسپتال کې چې کوم دی یو ورځ اوپیډي چې کوم دی بندېدو والا سیسټم روان دی. نن د ایچ ایم سي ورځ ده، په 1 تاریخ زموږ چې کوم دی فیصله شوې وه چې ایچ ایم سي اوپیډي به په 1 تاریخ باندې بندېږي. زه د ټول شکریه ادا کوم